چې کله دا ګیس لګېدلی دی د هغه وخت نه راواله او تر بېګانۍ شپې پورې بنته ګیس نشته. دا دوه درې محلې داسې دي چې که د شپې یو شبه رای هم شي ګیسو نو هغه هم په داسې انداز کې چې پخلی نه کوي، ګرمول کې کولی شي خو پخلی نه کوي. نو وروره زمونږ دې حکومت ته او دې محکمې والا ته دا درخواست دی چې دوی خو زمونږ نه بیل اخلي. په بیل کې دوی یو 48 نه معاف کوي. نو چې هغه نه معاف کوي نو پکار دا ده چې زمونږ د ټیکسونو سره هم دي هغه په هر یو بیل کې شته. نو دقسې چې موږ ته دوی زمونږ سهولیت هم په حرام کړي. د دې دپاره دا خلک راجمع شوی دی چې نن به د دې یو حل راوځي، خامخا به یو حل راوباسو. الو به موږ د دې ځای نه ځو چې کله دې خبرې یو حل راوځي. نو انشاءالله دې دپاره خو به ټول لږه حرکتونه کوو که نه چې پولیس دوی نه خرچي کړي دي. نو دا خو ټول غریب خلک دی، د چا دومره وسایل نشته دی. هغه په دې ګرانۍ کې 230 روپۍ فی کیلو هغه واچوي. د چا 10 تنه کډه وي نو هغه ته 3 کیلو روزې نه کېږي. آمدني د سره نشته دی. نو موږ موجوده حکومت ته دا اپیل کوو که تاسو حکومت کې یئ او ستاسو لاس رسي یا بېوسه نه یئ نو مهرباني وکړئ د دې خلکو د دې تکلیف نوټس واخلئ. موجوده حکومت سره دا وسایل موجود دي او په اخبارونو کې اعلانونه کوي چې د ګیس کمی نشته دی او سینجي بند کړه او سینجي بند شو او نه قوم ته ګیس راغی. نو موږ د دې جلسې د دې راغلي ملګرو په وساطت سره خپل ایم پی ای صاحب فضل حکیم صاحب ته، ډیپټي کمیشنر سوات، کمیشنر صاحب ملکنډ ډویژن چې هغوی با اختیاره دي، گزارش کوو چې دې خلکو باندې لږ ترس وکړي او د دې ګیس بندوبست وکړي. متعلقه محکمې ته هدایت وکړي چې دا ګیس څه ټیم خو مقرر کړي که نه، دا خو نامعلوم ټیم دی او د سره 2 میاشتونه په ملک آباد کې ګیس نشته دی. مهرباني وکړئ چې کوم علاقو کې ګیس نشته دی تاسو ګیس محکمو ته د دې علم دی دې خلکو باندې ترس وکړئ او د دې ګیس فوري طور باندې د دې راغلي خلکو په وساطت سره نوټس واخلئ او د دې ګیس بندوبست وکړئ. شکریه. تم کړی که دوی وایي چې په دې ملک کې لوډ شیډینګ دی نو زه پرون راتلم نو په 2 کیلومتره کې ټول سی ان جي پمپونه کولاو دي. نو په کار دا دی چې دا افسران دا ګیسونه دا سی ان جي بند کړي د 2 میاشتو لپاره 3 میاشتو لپاره ځکه چې یخني ده. او زمونږ سهار زه د خپل ځان خبره کوم د عوامو خبره کوم چې موږ سهار راپاسو زمونږ بچي سکول ته ناشته ونسي موږ ناشته ونه کړو چې په ګیس پخېږي ډوډۍ په ګیس پخېږي رڼا په ګیس ته او اوبه چې دي که نه هغه هم په ګیس ګرمېږي. نو موږ ډېر زیات تنګ شوي یو. که تاسو وګورئ د چا په لاس کې سلینډر د چا سره پیسې او د چا سره نوې پیسې او یو ایل پی جي یو کیلو ګیس چې دی مهنګایي ده هغه په 200 روپۍ میلاویږي. آیا بیلونه راپسې رالېږي؟ ښه ډېر ټیکسونه راپسې اچوئ. بجلي نه هرې مسلې ډېرې ګرانې شوي دي. نو موږ ډېر زیات تنګ شوي یو. په کار دا ده چې دا ضلعې انتظامیه کمیشنر دا ډي سي دا ایم پی ای دا ایم ایل اے ګانو دوی راوځي زموږ دا مسله حل کړي. که دا مسله حل نه شوه نو دا قوم به راوځي او موږ به ځو او هلته به ورځېږو دا سی ان جي پمپونه به بندوو. تاسو به راسره ولاړ دې ډیپارټ محکمې والی دي. زموږ مسله دا ده چې دا پمپونه بند کړی شي. که دا پمپونه بند شو نو موږ ته به ګیس راشي. که پمپونه کلا وي نو کېدای شي په 15 کاله کې مونږ راځي یا پیپ بدل کړله یا راته پمپونه بدل کړي. زموږ مالي مینګونو خلکو ته او ته مینګونې په هر یو کوټ کې چې هغه ته ګیس ورسي. ولې دا ته ته کوم مسله ده خلاصوي. دې نه بعد زه د دې سویګیز محکمې افسر جناب بختیار خان صاحب خدمت کې عرض کوم چې هغه راشي او ستاسو سره په خپله هغه مخاطب شي. جناب بختیار خان صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د مختلفو محلو پورا منګوري مشرانو کشرانو همزولو السلام علیکم. په حیثیت سرکاري نوکر او ستاسو نوکر ستاسو د دې احتجاج احساس د انتظامیې سره د حکومت سره او خاص کر د سویګیس د افسرانو سره
بدرجه اتم موجود دی ستاسو دا احتجاج ریکارډ شوی دی او سبا د 8 بجو نه پس به 40 غنټې مکمل د نامعلوم تاریخه پورې چې څومره سینجیان دي دا به بند دي د شکایت په صورت کې اوس زه چې کومه خبره کوم دا سرکاري خبره ده او په دې به منع عن عمل کیږي د سبا نه زمونږ شډول دا و چې د سهار د 8 بجو نه د 4 بجو پورې به سی ان جي پمپونه بند وو خو د هغې سره زمونږ سره دا احساس وشو چې ستاسو د احتجاجونو موږ ته دا خبره مخې ته کړه چې چونکې په دې باندې دا مسله نه حل کیږي او عام پبلک په تکلیف کې دی د دغې تکلیف ختمولو دپاره زمونږ های لیول منیجمنټ دا فیصله وکړه چې سبا نه بعد ټول سی ان جي پمپونه د نامعلوم تاریخه پورې بند دي د ګیس دویمه خبره د سوی ګیس د پیپ په حواله سره چونکې موږ ته له ټولې مینګورې په شمول رنګمالا ګمبد میر او علي آباد موږ ته دا احساس و چې ګلکده او سیدو شریف په تیر کال باندې موږ د هغو څنګ لوپینګ کړی دی نن ګلکده او سیدو شریف ستاسو سره به انشاءالله په دې احتجاج کې شامل نه وي ولې چې د هغو کمی موږ پوره کړی دی ستاسو د کمي دپاره زموږ محکمې د خپل فنډ نه 12 انچې پیپ خالص د منګورې دپاره منظور کړی دی د هغې جاب راغلی دی په دې هفته کې به د هغې پایپ لاین راشي خو موږ ته یوه مسله دا ده چې ان ایچ ای موږ ته کم ورځ انوسي راکړه په سبا له به زموږ دلته کودایي روانئ او نیکسټ جمعې ته به انشاءالله تاسو ته څنګه نن د سیدو او د ګلکدې مسلې نشته دغه شان به تاسو ته بیا د سوی ګیس د لو پرشر مسله نه